زه به هغوی شکریه ادا کوم او خو ریکویسټ ورته دا کوم چې دا کار جهاد دا کار دا جنت ګټل دي. تاسو دا د نوکرۍ او د جاب په حیثیت باندې مالي دا روټین نه دی، دا یو ایمرجنسي ده، دا یو حالت جنګ کې یو. موږ د دې حالاتو لپاره چې دی نو د چا نه څه ریوارډ نه غواړو، موږ د چا نه ایوارډ هم نه غواړو، نه ریوارډ غواړو نه ایوارډ غواړو. موږ د دې د خپل خدای نه چې نو کرم غواړو، فضل غواړو او د الله تعالی مدد غواړو او د الله تعالی نه د هغې ریوارډ او ایوارډ غواړو، صرف د یو الله نه. او د خپلو خلکو دعاګانې اخیستل غواړو، د خپلو خلکو دعاګانې اخیستل غواړو. زما خیال دی بصیر صاحب او ایم ایس صاحب او ډي ایچ او صاحب او ماشاءالله ټول چې څومره یې د دې ټولو خبرې دغه دی چې الله تعالی ډېر لوی دی. الله تعالی زمونږ او ستاسو کردار په رڼا کې به مونږ له زمونږ د بچو سره معامله کوي چې زمونږ کنټریبیوشن کړی دی. راځئ چې د خپل ځان لپاره نه د خپلو خلکو لپاره کار عزت ورکوي الله، ذلت ورکوي الله. او زما د یقین دی چې انشاءالله څوک چې د خپل خلکو د مخلوق خدمت کوي الله تعالی